والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سورہ بقرہ 4 نمبر آیات پہلا پارا. نند دی آیاتی کریمی دویم درس تے. پدی آیاتی کریمہ کی 3 صفتون بیانیدل د متقیانو د پارا یا هر هغه انسان چې هغه صحیح مومن جوړېدل غواړي او فلاح ته رسېدل غواړي د هغه دپاره دا 3 خبرې ضروري دي. هغې کې یو خبره دا ویؤمنون بما انزل الیک چې هر هغه څیز او هر هغه وحی چې هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په څه شکل کې راغلی ده په هغې باندې به ایمان راوړي. او دویم صفت دا دی وما انزل من قبلک که د نبی علیه السلام نه مخکې یو پیغمبر ته څه قسمه وحی شوې ده په هغې به هم انسان ایمان راوړي. او دریم دا دی په آخرت باندې به د دوی ایمانی د صحیح او د قابل قبول ایمان د پاره دا شرایط دي. که د کوم مسلمان په دې عقیدو کې شک وي نو هم مسلمان نه دی، او که کوم انسان د اسلام نه خارج وي او هغه اسلام ته را دننه کېدل غواړي نو هم اوله دا شرایط دي. که یو انسان د بل مذهب نه اسلام ته راځي او هغه قرآن او حدیث او نبی علیہ السلام آخری پیغمبر نه ګڼي او په آخرت یقین نه نو دا اسلام کې نشي داخله دی. او که کوم اسلام کې داخل دی خو په دې عقیدو کې د هغه فرق رالی نو د اسلام نه خارج شو. بعضې کسان وایي تاسو د اسلام ټیکهداران نه چې اسلام کې خلق داخلوي او خارجوي، اسلام نه خلق خارجوي. نو مونږ یو مونږ د دې ټیکه نه ده اخیستې چې کوم کس د اسلام نه خارجي چې هغه دې را داخلو. ټیک ده د دې ټیکه خو نشته چې د اسلام نه وڅوک خارجي، خو د دې ټیکه مړه زره نشته دی چې یو سړی د اسلام نه خارج دی او مونږ یو بس راځه تم پکې داخلي او تم پکې داخلي او تم پکې داخلي. د دې ټیکه خو مونږ زره نشته. خبر اصل کې دا ده چې انسان داخلېدل غواړي نو د هر یو چیز دپاره د داخلي څه شرایط دي. او دغه رنګه کې انسان د یو ځای نه خارج کېږي د یو شي نه د هغې هم څه شرایط دي. نو ټیک ده د خارجېدلو هم سره ټیکه نشته خو د داخلېدلو هم راسره نشته. یو انسان جومات کې دننه نه دی نو موږ څنګه وایو چې جومات کې دننه دی. یو انسان د جومات نه ووتلو نو خو سړی به یې ووتلو نو دغه رنګې د هر ملک دپاره چې څنګه ته ځي ویزه ورپله پکار وي او د هر ملک نه چې وځي نو د هغې دپاره هم خارجه ویزه به ته لګي او هغه تا ته سټمپ لګولی کېږي. نو دغه رنګې اصلاح هر یو څیز دپاره د داخلي او د خارج اصول شته. نو اسلام داسې یتیم مذهب دی چې دې دپاره د داخلي د خروج او د دخول څه اصول نشته. نو د دې وجې نه د دې دپاره هم اصول شته. هندوانو کې اصول شته چې هغه ته منې تا ته هندو وایي، هر سړي ته خو هغوی هندو نه وایي. یعنې په هندوستان کې چې کوم دی مسلمانان اوسېږي هغوی ته هغوی هندوان نه وایي، دا مسلمانان دي، د هغوی په ملک کې اوسېږي. د سیکانو په علاقه کې چې اوسېږي یا هسې مثلا د سیکانو ګوردوارې ته وردن نشي او د هندوانو دغه ته وردن نشي عبادت خانې ته نو ته خو نه هندو کېږي. او یا د هغوی پټکې په سر کې نو نه سیک کېږي. هغوی نه زمونږ څه اصول دي، قواعد دي، عقیدې دي، نظریات دي، هغه خپلی دغه شان د اسلام نو دې کې هغه اسلامي اصول بیانېږي. نو په دې آیات کې اول
اصول کې موږ لګیو والذین یؤمنون بما انزل الیک صحیح مسلمان هغه کس دی چې هغه ایمان راوړي بما په هغه څه باندې یا بما په هغه قرآن او حدیث باندې انزل الیک چې نازل شوی دی تا ته حبیبا. نو الیک نه دا خبره معلومه شوه، د دین نن دا مسله معلومیږي او نن درته دا بیانیږي چې په ختم نبوت باندې بمته ایمان او یقین لري. ځکه د نبی علیہ السلام نه وروسته یو پیغمبر او یو کتاب نشته. دلته د عقیدې بیان دی. که د نبی علیہ السلام نه پس بل کتاب وی یا بل پیغمبر وی نو دی آیات کې یا بل آیات کې به بیان شوی وي. دلته ګور الله بیان کوي وبما انزل الیک ایمان براوړي په هغه څه چې تا ته نازل شوي، وما او په هغه څه به راوړي انزل من قبلک چې مخکې راغلي دي. دا پکې نشته چې وما انزل من بعدک که وروسته بل پیغمبر راتلی بس بیان کړی وی چې نه یو مخکې به باندې راوړي پتا به هم راوړي یو درېمو سره بل هم دی وما انزل من بعدک نعوذ بالله. موږ د دې خبرې نه پناه غواړو، خو که بالفرض وی نو داسې به مو سره وی چې ستا نه بعد چې څه نازلېږي په هغې به م ایمان راوړي. داسې دې آیات کې شته نشته. نو د دې وجې نه زموږ د عقیده ده د دې آیات نه چې کوم انسان د نبی علیہ السلام نه بعد د نبوت دعوه کوي دا کافر دی. دا نظریات دي اسلامي، دا قطعي خبرې دي، یقیني خبرې دي. دا قشان د قرآن نه بعد بل کتاب مني انسان چې فلانې کتاب نوی نازل شو داسې یو کس راپېښ شي چې ماله وحي راځي موږ وایو دا کافر دی او دا موږ نه وایو دا د الله کتاب وایي. ځکه د قبلکه چې کوم زموږ نه مخکې تېر شوي ګوره آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام څومره سوه کاله مخکې تېر شوي خو الله یې بیان وکړو چې به مني. که هغه دې ونه منل هم کافر کېږي. نو الله رب العزت به یو آیات کې دا هم ویلی وی چې وما انزل من بعدک د دې پیغمبر نه پس به بل راځي بل راځي بل راځي بل هغې باندې به هم ایمان راوړي. که یو هم راتلی بیان به یې کړی یا یو کتاب یو آیات نور راتلی الله به بیان کړی. نو ګوره انزل الیک چې تا ته نازل شوي دي وما انزل من قبلک او مخکې نازل شوي دي. حالانکې هغه موږ منسوخ ګڼو خو دا اجمالي ایمان هم پرې دی په تورات، په انجیل، زبور او چې څومره صحیفې راغلي پیغمبرانو ته په هغه ټولو به اجمالي ایمان لري. دا د اسلامي عقیدې خبره ده، د محمدي عقیدې خبره ده چې موسی علیه السلام باندې تورات، عیسی علیہ السلام باندې انجیل، داود علیہ السلام باندې زبور او قرآن او د دې نه علاوه تقریبا 100 صحیفې راغلي دي. نو زموږ اسلام او قرآن یو د انصاف نه ډک کتاب دی چې څه مخکې شوي دي او حقیقت لري په هغې ایمان. نو تقریبا په شیس علیہ السلام باندې 15 صحیفې نازل شوي. شیس علیہ السلام دا د آدم علیہ السلام نه بعد راغلی او په ابراهیم علیہ السلام باندې 30 صحیفې او په موسی علیہ السلام باندې تورات نه مخکې 10 صحیفې دا نازل شوي. نو 15 او 30 دا 10 کم سل شو او بیا 10 په موسی علیہ السلام باندې 100 شو او 4 کتابونه شو. نو 104 صحیفې او کتابونه راغلي دي. نو الله رب العزت په ټولو به ایمان راوړي، صرف قرآن نه دی. اوس د هغې ایمان مطلب څه دی؟ په هغې باندې به څنګه ایمان راوړي؟ داسې ایمان به راوړي چې تورات، زبور، انجیل په خپل وخت کې حق کتابونه وو او په دغه کتابونو باندې په خپله زمانه کې چې چا عمل کړی دی هغه جنت والا دي او هغې صحیح العقیده خلک او دا به په ایمان راوړي
چې دغه کتابونو کې بعض خبرې داسې دي چې د الله په آخري کتاب باندې منسوخ شوي دي، او دا به ایمان راوړي چې هغه کتابونو کې تحریف شوی دی په دلیل د آخري کتاب سره چې دی کې بیان شوي دي. یحرفون الکلم عن مواضعه، وی په دغه کتابونو کې رستنو خلقو تحریف کو کمی ځای دی پکې چرته مسله خبر معنا بدل کړه، چرته الفاظ بدل کړه. نو اجمالی ایمان براوړي چې دا کتابونو ځکه دا کتابونو اصلي شکل کې نشته او دې کې چې کوم د تحریف شوی دی، خو موږ یې منو چې په کوم وخت کې صحیح باغې زموږ ایمان دی. که څوک په تورات ایمان نه راوړي، صحیح تورات باندې صحیح انجیل باندې هم محمدي نه دی، څومره ښکلی مذهب رانه الله را کړی، تورات هم منو، انجیل هم منو، زبور هم منو، قرآن هم منو، الله راله ټول نعمتونه راکړل. صحیح اهل کتاب موږ یو، اهل کتاب هغوی ته وایي صحیح اهل کتاب هم موږ یو، ځکه موږ ټول کتابونه منو. هغوی اهل کتاب ځکه صحیح نه دي چې بعضې کتابونه مني او بعض نه مني. او دغه رنګې زموږ په دین کې اوس هم دا مسله ده چې قرآن دلیل دی، حدیث دلیل دی، او دا شان اجماع او قیاس دلیل دی، شرایع من قبلنا هم دلیل دی. شرایع من قبلنا ویل کېږي هغه شریعتونه چې زموږ نه مخکې تیر شوي دي، خو په هغه خبرو کې چې قرآن او حدیث کې یو مخکینی خبره راشي او په قرآن او حدیث کې د هغې رد دی شوی، چې رد یې وشي زموږ دپاره دا کتاب دی. لکه مثال په طور درته کوم، یو سړي مخکې خبره کړې ده چې هلکه زه به داسې داسې چل کوم، او بیا وروسته هغه بیان وکړي چې نه اوس هغه نه کوم، نو ته به د دې سړي وروستنۍ خبره منې که مخکینۍ؟ وروستنۍ یا به ورته ووایي چې هغه خبرې نه مې رجوع وکړه که نه پرېږده وسته. نو دغه شان چې قرآن کې یو خبر راشي او مخکینی تورات او انجیل یو خبره څوک را نقل کړي، نو موږ بیا قرآن سره مخامخ کوو. که قرآن کې د هغې رد شوي بس هغې ته موږ منسوخ وایو، او یا به ورته غلط وایو چې تحریف شده ده، او که نه قرآن سره څه تضاد نه او قرآن کې د هغه خبرې تذکره نشته او د قرآن او د اسلامي اصولو نه خلاف هم نه ده، نو مخکینی خبره هم منو. یو تاریخي واقعه څوک بیان کړي چې داسې داسې چل شوی، یهودیان یې بیان کړي، عیسایان یې بیان کړي، او هغې ته موږ وګورو چې اصولي اعتبار سره اسلامي اصولو سره پکې څه فرق نشته، هم یې منو. یؤمنون بما انزل الیک، صحیح مسلمان به ایمان راوړي په هغه څه باندې چې تا ته نازل شوی دی پیغمبره، او هغه نازل شوی قرآن او حدیث دی. وما انزل من قبلک، او په هغه څه باندې چې تا نه مخکې پیغمبرانو ته نازل شوي دي، نو په هغې باندې به اجمالي ایمان راوړي. او یا هغه چې کوم نه دي منسوخ شوي نه دي او صحیح احکامات دي په هغې به ایمان راوړي. نو بهرحال عزتمندو دا آیات کریمه په ختم نبوت باندې دلیل دی چې نبی علیہ السلام نه پس بل پیغمبر هم نشته، او په ختم قرآن باندې دلیل دی چې د نبی علیہ السلام د قرآن نه بعد بل کتاب هم نشته. نو دا پکې چونکې لومبۍ ته قرآن ته کېناستې، نو قرآن ستا ته صحیح عقیده او نظریه درښایي چې دا خبرې به دا شان د ختم نبوت عقیده په نورو آیاتونو سره هم ثابت ده. د 100 نه زیات آیاتونه دي بعض کتابونو کې راجمع شوي دي. قرآن پاک بل آیات کې الله فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نه دی دا پیغمبر تاسو کې د سړو پلار، د ماشومانو پلار خو نبی اسلام تیر شوی دی، خو د سړو پلار نه دی، یعنی د نبی اسلام په بچو کې څوک غټ عمر ته نه دی رسېدلی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نه دی دا پیغمبر په تاسو کې د لوی خلکو پلار، یعنی ماشومان په ماشوموالي کې مړه شوي دي. ولکن رسول الله، لیکن د الله رسول خامخا دی، وخاتم النبیین، او د ټولو پیغمبرانو آخر پیغمبر دی.
وکان الله بكل شيء عليما. دا د الله علم دی او تاسو ته خو الله ته د هر څه علم شته. نو موږ ته خو پته نشته چې نبی اسلام نه بعد به څوک راتلو یا نه راتلو. الله یې ما ته پته راکنه بكل شيء عليما، زه په هر شي قادر یم، یو قسم نشته رستا. نو صراحتا راغلی خاتم النبیین، د پیغمبرانو اخیری او خاتم او مهر دی په پیغمبرانو. بل ذکر الله رب العزت کو یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل. اے مؤمنانو صحیح ایمان راوړئ، او صحیح ایمان دا دی چې د اخیری پیغمبر باندې څه نازل شي او د دې نه مخکې کبات کې نازل شوی په هغه آیات کې به بیان کړی وي سورې نساء کې، نه دی بقره کې بیان شو نه سورې نساء کې. نو قبل ار ذکر راغلی، بعد یو ذکر نه راغلی. نو وحی او ایمان یو بلکې لازم او ملزوم دی. نو ایمان براوړي په وحی باندې، او وحی نبی اسلام باندې شوی دی او مخکې شوی دی وروستو نفی ده نه راغلی. او چې کوم انسان نو نبی هغه ته وایي چې هغه باندې وحی راغلی، نو په دې باندې نبی سره وحی لازم وي. اوس په دې آیات کریمه کې الله رب العزت د نبی علیہ السلام تذکره مخکې وکړه او د نور پیغمبرانو تذکره وروسته وکړه. وګوره انزل الیکا چې تا باندې نازل شوی، وما انزل من قبلکا د مخکینو خلکو تذکره وروسته وکړه. په کار دا هغه مخکې تیر شوی او د هغې تذکره مخکې کړی. نو دې کې ګوره یو اشاره ده چې داسې خلک به وروسته راځي چې د نبي علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت انکار به کوي. دې وجې نه الله رب العزت مخکې نه د پیغمبر شان مخکې بیان کو چې مخکینی پیغمبران خو به اکثر خلک مني. نو قادیانیان اکثر مني، مخکینی پیغمبران مني، نو دا پیغمبر کې شک کې، نو دې وجې نه الله رب العزت اول د دې تذکره وکړه. او یا د دې وجې نه چې د دې پیغمبر مرتبه اعلی ده، اشرفه ده. نو الله رب العزت وی نو په پیغمبران دي ټیک دغه مخکې تیر شوي، خو په شرافت کې زما دا پیغمبر د ټولو نه مخکې دی. نو دې وجې نه آیات کې مخکې ذکر شو د ده مرتبه اعلی ده. شرافت مرتبه او درجه کې مقام کې دا اعلی دی، اگر چې هغه مخکې راغلی دي. نو د دې وجې نه په آیات کې مخکې ذکر کړو چې دغه د شرافت او مقام طرف ته اشاره وشي چې دغه پیغمبر ډېر اعلی دی. نو دې اعتبار سره عزتمندو دي آیات کې دا مسله بیانې. او یؤمنونو کې دا اشاره ده چې ګوره د ختم نبوت مسله د ایمان او د کفر مسله ده. یؤمنون بما انزل الیک، نو چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری پیغمبر منی هغه یؤمنون کې داخل دی، او چې کوم انسان یې نه مني نو هغه یؤمنون کې داخل نشو. نو چې یؤمنون کې داخل نشو نو بل فرقه څه ده؟ یکفرون، کافرانو کې داخل شو. نو علماء ته عزتمندو دعاګانې کوي، نوی نوی فتنې راوچتېږي او هغه تاسو ته د هغې نشاندهي کوي. یعنې ما تاسو ته ویلې ده قادیانینو پټکي زموږ نه ښایسته دي، مخونه بظاهر زموږ نه ښایسته دي، ځکه هغوی سره وروره ډېرې پیسې دي، روزانه میکپونه کوي او دا څیزونه کوي. نو په نبی او په غیر نبی کې فرق د وحی دی چې ما انزل ورته شوی که نه شوی. یو ځای کې دغه لیکلي دي قادیاني وایي ما له وحی راځي، هلکه کومه فرشته راځي؟ وایي ما له چې کومه فرشته راځي د هغې ټیچي نوم دی. نو دا د پیغمبر خبرې. نو بیا اللہ مردار کو غلام احمد اگر ہوتا کا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی. ذلیل کو اللہ. نو نبی او غیر نبی کې د وحی فرق دی چې وحی راځي هغه نبی دی، چې وحی نه راځي هغه نبی نه دی. اوس الله قرآن کې وایي چې دا تاسو بشر نبی اسلام انما انا بشر مثلکم یوحا، تاسو شان بشر یم، تم مخلوق زم مخلوق، خو فرق دا دی یوحا الیا ما ته وحی کیږي او تاسو ته وحی نه کیږي. خو د دې نه دا مطلب هم نه چې نبی اسلام بالکل زموږ په شان دی، په مخلوق کې د ټولو نه اعلی دی.
نو سوچ وکړئ عزتمندو، یو پلار د زوی په شان ځان نه ګڼي، بې بادشاهي وخت ځان د رعایه په شان نه ګڼي، نو سوچ کوه پیغمبران بیا د عام مخلوق په شان نه وي، نو سردار الانبیا به څومره لویه مرتبه وي. لکه د خاورو دوه ډیري دي، یو ډیري چې مشک او عنبر بویځي او یو ډیري نه وروره د ګند بویځي، هغه چېرته برابر کیدی شي؟ علامه ابن قیم رحمت الله علیه یو قصیده لیکلي، قصیده نونیه، هغې کې وایي یاقوتة حجر لیس کالحجر محمد بشر لیس کالبشر. و یاقوتم کاڼی دی د باجریم کاڼی دی خو دواړه کاڼي برابر نه دي. د یاقوتو په کاڼو باندې د باجرۍ ټرکونه کیږي، یو کاڼی یو ټرکونه پې کیږي. محمد بشر لیس کالبشر، محمد بشر دی خو د صفاتو په اعتبار سره د بشر نه ډېر اعلی دی. د دې مطلب دا دی چې الله دی، نه، الله نه ډېر ښکته دی، ځکه مخلوق دی، الله خالق دی، خو په مخلوقاتو کې د ټولو نه اعلی دی. داسې نه چې هغه مخلوق دی زه مخلوق یم، نو هغه یاقوت هم کاڼی دی او د باجره هم کاڼی دی. نو دې ته ګوره، بشر حسن بشر بعضو روایتو کې یا د تاریخ او د سیرت کتابونو کې لیکلي چې په نبی علیه السلام باندې به مچ نه کېناستو. بشر دی خدا سے بشر دی الله ورکړي، بشر دی خدا سے بشر دی، موږ او تاسو نه هم خولیږي او یو بل ته بیا نږدې کېدی نه شو. جومات کې بیا بویونه وي، سړی یو بل ته نږدې کېدی نه شي، او هغه داسې بشر دی چې د هغه د خولو نه د مشک او د عنبر په شان خوشبو ځي. یو زنانه و د نبی علیه السلام خوشبوی جمع کړې وه بوتل کې، شیشه کې داسې بوتل کې جمع کړې وه. وایي چې کله به واده وایي خلکو به زما نه د ناوې دپاره عطر غوښته چې دې سره ډېر اعلی عطر دي دغه عطر. وایي بیا رانه چا تپوس وکړه چې دا عطر کوم ځای میلاوېږي؟ وایي ما ورته دا عطر بل ځای بازار کې نه میلاوېږي. وایي دا کوم عطر دي؟ وایي ما ورته دا ما د نبي علیه الصلاة وسلام خوله جمع کړې ده، نو د ناوېګانو دپاره به سپیشل عطر ما نه خلکو غوښتل. نو بشر دی خدا سي چېرته توهین دی رانیسي چې ما بس نبي اسلام هم بشر و موږ هم بشر، نه، افضل البشر. او دا شان مثلا ستا ملاړې دي، یو سړي ښځه کړې ده د چین ښاپېرۍ ده، خو یو ځل یې وله چې کوم دی شربت راوړلو او ترکاري راوړه خو توکاڼې پکې تو کړې، نو بس سړی وله طلاق ورکوي، وي تا توکاڼې اچولي په دې کې. او د نبی علیه صلات وسلام داسې توکاڼې وي چې په زخمونو باندې به یې ولګولې، الله به خراب زخمونه د هغې د وجې نه ټیک کړه، دې ته وایي توکاڼې. او په اوبو کې به یې واچولې، اوبو نه به الله چینې جوړې کړې روانې به شوې، داسې توکاڼې. نو الله رب العزت چې کوم دی داسې یو حیثیت ورکړی. او زمونږ بدن دی په هغه باندې جراثیمونه ډک، زمونږ لاړې توکاڼې د نسواریانو د جراثیمونه ډکې، او د نبي علیه السلام توکاڼو کې شفا. نبي زمونږ هم لاسونه دي د بشر، هغه بشر دی د هغه هم لاسونه دي. ته چې چا له لاسونه وروړي وایي هلکه لاس وینځه کرونا وایرس دی او 20 سیکنډ دپاره به یې وینځي، وایي پلاني راله لاس راوړه. د نبي علیه السلام هم لاس دی، بیمار دی، سترګو والا ړوند دی، لاس یې پرې راښ کړو، دعا یې ورته وکړه، الله رب العزت ورله سترګې ورکړې. دیو جن فارسی یو شعر دی، وی کار پاکا را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر و شیر. وی د پاکانو خلکو د اولیاو د نیکانو د الله د ولیان هغه هم بشري تم بشري، خو د هغې ادب کوه، د ځان په شان یې مه ګڼه. که ته وایې چې ملا صاحب دی خو هغه زمون په شان دی که نه، دوسترګي دوسترګي نه، عالم ولی بے صحابي بے پیغمبر د هغوی به ډېر خیال ساتي. وایي د پاکانو خلکو کارونه او د هغوی شخصیت په ځان باندې مه قیاس کوه، هغوی ته ځای پرېږده، د هغوی نه شاته ځه، د هغوی ادب کوه، د هغوی تذکرې کوه د ځان. گرچه باشد در نوشتن شعر و شیر، لکه وایي شعر او شیر ټکي ته وګوره بظاهر یو شان ښکاري، شعر او شیر، شین یارې دواړه کې ده خو د زبر زیر فرق دی، شعر شیر.
خو یې ګوره په معنا کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. شیر ته وایي او شیر چې کوم دی پویو ته وایي په فارسی کې شیر. نو شیر پویو ته وایي او شیر چې کوم دی نو شیر د انسان خوراک دی او شیر چې کوم دی انسان د هغې خوراک دی خوري. نو شیر او شیر په ظاهر یو شان ذکری کېږي خو منځ کې یو چېرته شیر او چېرته یو لږ شان پی. تقریبا اولیاء او نیکانو خلکو هغه مخلوقي خو هغوی له الله لویه مرتبه ورکړي. نو په یو نقطې سره شعر او شیر کې څومره فرق راځي. اردو کې وایي هم دعا کہتے رہے تم دغا لکھتے رہے ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. وایي موږ ورته دعا ولیکه او تا په عین باندې بره نقطه واچوله دغا. نو دعا ته وایي او دغا دوکې ته وایي. که سړی یو نقطه ته څه چلو شو یو نقطه کې وایي پوره کار خرابېږي. یو سړي ته ویلې محرم هغه د ښې د لاندې ټکې واچو مجرم. محرم خپل ته وایي چې نکام دې ورسره نه کېږي دومره خپل. او مجرم هغه ته وایي چې بالکل دشمن دي چې په یو اعتبار سره خپل دی. نو یو نقطې سره دومره پرې د محرم نه مجرم جوړېږي د دعا نه دغا جوړېږي. دقه رنګې که ته وایې چې نبي اسلام هم بشر دی موږ هم بشر یو خو دې کې د ځمکې د اسمان نه زیات فرق دی. هغه افضل البشر دی ته ادنا یې. نو خبره دا شو چې نبی علیه السلام نبی آخر زمان دی ځکه وما انزل من بعدک نه دی راغلی. نو مخکې پیغمبران هم شته کتابونه هم شته وروسته نشته. ایمان عزتمند و عجیبه دولت دی. چاته چې الله هدایت وکړي او د ایمان دولت نصیب کړي پیغمبر به لیدلی هم نه یو هغې ته به هدایت وشي. لکه موږ او تاسو خپل ځان باندې سوچ وکړو او کله به داسې خلک نبي علیه السلام به ورته په سترګو ښکاره کېدل او هدایت به ورته نه لکه ابو جهل ابو لهب. شکر وباسئ په دې باندې عزتمندو چې نبي علیه السلام هم نه دی لیدلی او بیا هم راته الله ایمان نصیب کړی. دیو نبی علیہ السلام یو ځل وی عجیبه ایماندار خلک څوک دي. بیا نبی اسلام خپل وویل چا ورته ویل چې انبیا چا ورته ویل ملایکې صحابه ورته ویل موږ. نبی اسلام ته ویل نه وایي دوی له خو واسطې الله جوړې کړي پیغمبرانو له وحي راتله او ملایکو خو الله لیدلې جنت یې لیدلې او تاسو زه لیدلې. وایي زما هغه امتیان ډېر عجیبه دي الذین یجدون صحفا ویؤمنون بما فیها. هغوی ته به صرف کاغذونه ولیکل ملاو شوي او هغوی به په ایمان راوړي. وایي دغه عجیبه ایمانداره دي. ایمان افضل د هغوی دی عجیبه زموږ دی. یهودیان عزتمندو د دې وجې نه مدینې ته راغلي یهود د دوی خپل ځای نه مدینه چې هغوی نبی آخر زمان به وایي دلته راځي. نو د یهودیانو دا عقیده وه چې نبی آخر زمان به محمد راځي. د دې وخت د قادیانیان وایي قادیاني مرزا وایي دا آخري پیغمبر. موږ تاسو نه خو هغه یهودیان ښه وو خو هغه یهودیان هم بیا عزت کې راغلل بني اسماعیلو کې راغلل بني اسرائیلو کې ولې راغلل. هغوی هلته چپه شو دوی دلته چپه شو وایي بل راځي. نبی علیه السلام وایي زما او د پیغمبرانو مثال داسې دی لکه یو دیوال دی په هغې کې ټولې خښتې برابر دي. د یو خښتې ځای پکې الله پرېښی و وایي هغه اخري خښته ځای هغه هم پکې کېغوسته. خبره ښه اوس چې دیوال کې د خښتې ځای نه وي او ته پې هسې یو خښته ور ټومبې نو څومره بدې ښکاري. یو ځای کې ځای نشته دی ما مه شمېره درګډې دا دغه پیغمبره مرزا غلام محمد ما مه شمېره درګډې هلکه ته پکې نه او خرې ته ګوره او د سارا شپې ته ګوره داسې چېرته کولی شي. نو بهرحال عزتمندو او چې چاته الله هدایت کوي نو یو حکمران تیر شوی دی مخکې ما تاسو ته مختصر چېرته بیان کې ویلو د یمن حکمران ته بیا طبه ویلو طبه او بعضوی د هغه نومو باقاعده نومونه هم بعضو ذکر کړي دي. حمیري ابن حسان الحمیري حمیر قبیله والا طبه بادشاہ د نبی علیہ السلام د هجرت نه 1000 سال پہلے لس صدی پہلے لس پیړۍ مخکې تیر شوی دی. یو ځل د خپل لښکر سره او د 400 علماو سره
د بیت الله زیارت لراله. بیت الله خو زوړ دی کنه، د آدم علیه السلام د وخت نه جوړ شوی. خلکو به راتله، پیغمبرانو به زیارتونه کول، اولیاو. دا د یمن نه راغلی. 400 علما کرام هم سره چې کله زیارت وکړو او بیت الله شریف ته چې کوم دی غلاف بدل کو، نو واپس لو، نو په مدینه باندې تیر شو. د مدینې زور نوم یثرب، دلته چینه وه، دې ته به خلک د لارې لاروي ایسارېدل، نو ایسار شو. د 400 علما کرامو داسې ګرځېدل را ګرځېدل، او اچانک چې کوم دی بادشاه ته وایي، حمیري طبه بادشاه ته وایي موږ نه ځو د دې ځای نه. وایي څه چل شوی دی؟ وایي جي زمونږ کتابونو، موږ خو علما یو، مطالعه م کړې ده زمونږ په کتابونو کې چې د نبي آخر زمان کوم نشانات لیکلي چې کوم ځای ته به هجرت کوي هغه دا ځای دی. دا نشانات او هغه بشارتونه د دې باره کې، دا کارجنه ځمکه، د کجورو ځمکه، دا ټول نشانات په هغې برابرېږي. او موږ خو د پیغمبرانو اولادي، لہذا موږ خپل وطن پرېږدو نه ځو، دې کارجنه ځمکه کې پاتې کېږو، د نبي آخر زمان انتظار کوو. داسې عاشقان خلک پیغمبر لیدلی نه دی. د پیغمبر تذکره صرف کتاب کې راغلی ده، وایي موږ د دې ځای نه نه ځو. 400 کسان دلته پاتې شو. بادشاه ته د وجې تپوس وکړو، ویل ولې نه ځئ؟ نو دغه خبره یې ورته وکړله چې موږ د دې وجې انا نجد فی کتبنا ان نبیا اسمه محمد هذه هجرة فنحن نقیم لعلنا نلقاه. وی موږ دلته ایساریږو، کیدای شي زموږ ورسره ملاقات وشي. نو بهرحال عزتمندو هغه بادشاه هم ډېر عاشق و. دا خو ډېره بهتره خبره ده، تاسو انتظار وکړئ، او کرالو نو زه درته یو خط لیکم، دا خط ول ورکړئ او ما خبره م کوئ. او هغه هر عالم له چې کوم دی یو وینځه ورکړه، ودونه یې موله وکړه، کور یې موله جوړ کړو. دلته ستاسو کورونه شو، بس دلته ایسار شي. او دا نادیده عاشق، نبی علیہ السلام یې لیدلی هم نه دی، دید یې هم نه دی کړی، ملاقات یې هم نه دی کړی، او یو کور یې نبی علیہ السلام نه تیار کړو. او هغه کې چې کوم مشر عالم و هغه ته حواله کړو، دا کور ستا شو، دا به داسې خاندان کې ځي چې کله هغه پیغمبر راغلی دا کور به هغه ته حواله کوي. نو کتابونو د تاریخ لیکلي، امام حلبي او امام صالحي سبل الرشاد، سبل الهدى والرشاد د سیرت یو کتاب دی، هغې کې دا واقعه لیکلي. او امام حلبي صاحب وی بنا للنبي دارا، د پیغمبر دپاره یې پکې یو کور جوړ کړو، د نبي آخر زمان دپاره. ينزلها اذا قدم المدینه فقد اول الدار الملاک الى ان صارت لابي ایوب وهو من ولد ذلك العالم. چې کوم مشر ستر مولا هغه ته کور حواله کو، نو هغه خاندان 10 پیړۍ پکې خرڅ شوې. یو پیړۍ انتظار وکړو، نبي آخر زمان بدل، بلې پیړۍ انتظار وکړو، خپلو بچو ته نصیحت وکړو، بلې پیړۍ 10 پیړۍ بعد ابو ایوب انصاري په خاندان کې دا کور پاتې شو. نو د مشر مولا په خاندان کې دا ابو ایوب انصاري به چې کله نبی اسلام هجرت وکړو، نو نبی علیہ السلام ته یو ویل منکر راشه، بل ویل منکر راشه. ویل نه، الله چې کوم ځای منظور کړي، چې کوم ځای کې د اوښ کېناسته هلته به ځم. نو ګوره چې کومو خلکو د پیغمبر انتظار د 10 صدۍ نه کړي، الله رب العزت هغه اوښه راوسته، هم په مکه ځای باندې کېنوله. چې تاسو زما د پیغمبر انتظار کوئ، زه به د پیغمبر شرافت ستاسو خاندان له ورکوم. نو پیغمبر سره مینه کوئ، نو الله من په اولاد کې او په اولاد کې او په اولاد کې دین ساتي. او دین سره مینه کوي، د پیغمبر دین سره مینه. به هغه یو خط لیکلو، ویل زه خو در نظم، ځکه پوره یمن دی، ملک را طرف غاړه دی، تاسو انتظار وکئ او زما دا خط پیغمبر له ورکئ کراله. نو عجیبه خط، ګوره نبی علیہ السلام نه 1000 سال پہلا خط کې، اما بعد یا محمد فانی آمنت بکا، اے محمد چې ته کله رالی او زما دا خط درته میلاو شو، نو زه بیان کوما انی آمنتو بکا، تا گوئی ورکا ماتا باندې د مخکې نه ایمان راوړی دی، و بربکا استا پر رب مم ایمان راوړی دی، و رب کل شی او په اقرب می ایمان راوړی چې د هر چیز پالون کې دی، و بکل ما جاءکا
او په هر هغه خبره مې ایمان راوړی دی چې تا ته به نازلیږي. تاسې خوش نصیبه خلک. من شرائع الاسلام والایمان، چې څه د اسلام او د ایمان خبره تا ته راځي زما پې د مخکې نه ایمان دی. و انی قلت ذلک، او دا خبرم درته کوم ای پیغمبره، فانی ادرکتک فیها ونعمت، که چېرته داسې وخت رالی که ته ما وموملې او په تا باندې چې الله کوم نعمتونه کړي دي او هغه ما ته معلوم شو میلاو شو، نو دا به ډېره ښه خبرې. وإن لم أدركك یا أدركك فاشفع لي يوم القيامة، او ای آخری پیغمبره که ما سره ژوند وفا ونه کړله او زه مړ شوم او ته ما ته میلاو نه شوې، ملاقات مې په نصیب کې نه و، نو یو ګزارش درته کومه د قیامت په ورځ به زما ضرور شفاعت کې، ځکه ما تا باندې مخکې نه ایمان راوړی دی، ما په خپلو امتیانو کې وشماره. ولا تنسانی، ګوره ګوره د آخرت په ورځ مې هیر نه کړي. فإني من أصل الأولين، ځکه ګوره زه اولیني خلکو کې یم په تا باندې ایمان راوړل، پته یې څوک به در باندې ایمان راوړي څوک به نه راوړي، زه اولنو خلکو کې یم ایمان والا خلکو. وبیعتک قبل مجیئک، ما اوس د تا سره لاس نیوی کړی، بیعت مې کړی دی ستا په لاس باندې ستا د راتګ نه مخکې. وقبل ان یرسلک الله، مخکې د دې نه چې تا به الله رسول جوړوي، ځکه رسول خو به 40 کاله بعد جوړېدو، ته به راځي بیا به 40 کاله تېرېږي، بیا به تعالی الله نبوت درکړي، زما د نه مخکې باندې تا باندې ایمان دی. وانا على ملتك وملت ابراهيم، زستا او ستا د ابراهیم په ملت باندې ما. او دا خطي اولی کړو او هغه مشر مولا ته خاندان ته حواله کو او د سرو زرو مهر په پاسه ولګاو چې دا خط به رسوي. پیړۍ پیړۍ دا خط رسېدو. ابو ایوب انصاری به نبی اسلام ته خط پیش کړ، یا رسول الله زه هغه خاندان والیم چې زر کاله مخکې په تاسو باندې ایمان راوړم. داسې عجیب عجیب خلک تېر شي. نو بیا تاریخونو کې نبی اسلام مرحبا بتوبا الاخ الصالح، درې بنې نبی اسلام زما توبه رور ته دي مرحبا وي خوش آمدیدي. نو داسې خلک تېر شوي دي چې په نبی علیه السلام باندې د نبی علیه السلام نه مخکې ایمان راوړی چې دا نبی آخر زمان دی، او داسې بدقسمته خلک اوس په پاکستان کې شته او په هندوستان کې شته، او باقاعده سیاسي سپورټونه دوی ته میلاویږي اوس، او سیاسي خبرې ورته شوي دي چې نبی علیه الصلاة وسلام نه پس به بل نبي راځي، نعوذ بالله. داسې دور ته پاتې شو، او یو هغه دور و عزتمندو چې زر کاله مخکې به خلکو ایمان راوړ. او امام بخاري رحمت الله علیه ذکر کړي چې کله نبی اسلام باندې اوله وحی راله نو خدیجې بیبي ویریدو. خدیجې بیبي خپل د تر زوی له بوتلو نوفل، ورقه ابن نوفل، هغه وخت کې د عیسایانو لوی مولا و، هغه ورته ویلې وایي تا خو تعالی چې کوم راځي دا ناموس دی، جاسوس نه دی، یعنی صحیح فرشته دله راځي، او دا به موسی علیه السلام له راته دغه فرشته، او زه دا باندې اوس نه ایمان راوړم. مخکې کس او هغه ډېر بوډا و، راشېدو وایي که زه چېرته ژوندی وم که نه، وایي ستا قوم به تا سره ډېر بد کوي، زه به ستا مدد کوم. لانصرک نصرا مؤزرا، چې کله به ستا قوم تا د خپل کلي نه وباسي زه به ستا مدد کوم. بوډا رپېدو وایي زه به ستا مدد کوم. نبي اسلام ورته او مخرجیه، زما قوم به ما وباسي، ما ته خو صادق او امین وایي او دا به ته وباسي، زمونږ کتابونو کې لیکلي دا به ته وباسي. لانصرک نصرا مؤثرا، او که زه ژوندی وم زه به ستا کلک مدد کوم. نو ګوره د نبي علیه السلام نه مخکې په نبي علیه السلام ایمان راوړ، او یو طرف ته قادیانان بدبخته دې قرآن ته نه ګوري او د نبي علیه السلام دې محنت ته نه ګوري، او بیا یو مردار زمانه کس وایي دا پیغمبر دی. نو عزتمندو څومره خوش قسمته یو، دا قادیانیان هم دلته اوسېږي، زموږ په دې کلو کې او په دې علاقو کې اوسېږي. الله رب العزت تاسو ته چې کوم د داسې یو پخه عقیده نصیب کړې ده. څه د وایي قرآن څه وایي؟ یؤمنون بما انزل الیک، صحیح مسلمان هغه دی چې تا ته څه نازل شوي په هغې ایمان دی.
وما انزل من قبلک او پاغسی ایمان دی چستان مخی نازل شوی دی. نو اے مومنانو دا عقیده لرئی چې د نبی علیہ السلام نه بعد بل نبی نشتا او بل کتاب نشتا. کوینو اللہ بویلے وی ومن بعدک. اللہ رب العزت صحیح عقیده مخترانه